دا د اکبر باچا لټان دي دا حکمران طبقه چې دا لټان د اکبر باچا زمانه کې درې لټان داسې پراتونو دا یو په دې سینه بیره پرته وه چې بیره پرته وه نو پاس یو سور سړی روان ویل کاکا خبره واوره راکوشو چې دا بیماران دي جوړې او دوی اوس داسې پراته دي چې داسې پراته دي نو ویل ولې ویل دا بیره مې په سینه پرته ده لکه د خوله کې راواچو هغه دا خیال کړی چې دا جوړې فالج به والی ویل ولې کاکا بیمار ویل نه ټیک ټاک یم ویل نو دې نه بیره خولې ته کولی نه شي زه دې د اس نه ورپسې راکوز کړم چې پاک شو په دې مخ یې وواله دویم چې ور سره پروت ویل سم یې ووه سم یې ووه ویل ولې ویل پرون مې غول کړي نو رالی کونه نه پاکوله دې حرامي سم یې ووه پرېښو دا دویم یې یو دوه پټاخې لګاو کړو چې دا دویم یې لګاو کړو درېیم ورته ویل چې وای دا دواړه حرامیان ویل په تا څه چل دی ویل زم پروتم پرون مې سپي خوله کې متیازې کولې دوی ورته کوړی نه وي وایي په ایمان دا هغه دي که نه سیس ته ګوره دي ته ګوره جاز جوړولو ته ګوره دي ته ګوره توپې جوړولو ته ګوره دي ته ګوره 40 کاله وشو چې په 40 کاله کې یو حکومت د ملک د ترقۍ هیڅ کوشش نه دی کړی سوا د ښځو د ترقۍ ښځو له داسې ترقي او ازادي ورکړې ده چې راشه کوي دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیروي کچهری ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي اوس یو چټ چاراکو چې ستا په ټي وي باندې یو خبر راځي د خاندانی منصوبه بندي مالکما د خاندانی منصوبه بندي خبره کړي زه به مسلمان نه یم ما نه تپوس شو چې د امام صاحب څه مذهب دی د ماشوم د پیو او د امام شافعي څه مذهب دی مال د امام صاحب 2.5 کاله دی او د امام شافعي 2 کاله دی هغه دوی هره ورځ په ټي وي ښیي چاله دا غوطا غوط لکم کوي چې دا بچی کم راځي چاله دا غوطا غوط کم کوي دا غوطا غوط په چاپلان کم دي هلته ښځو ورته کوناټي بر بند کړه اے رزیل قوما اے رزیل ملکا دې دې ته چاک راو رسولو ترون یو جنۍ سورېده په ګرشکه کې دا لمن تې راوړې دا منګوټي ښکاره تاسو وایئ په ایمان چې موږ چې په دې کوم پلیت ملک کې اوسېږو دا د شپې ټوله شپه ټي ویګان ګوري ویسیارونه ګوري ټوله شپه ډرامې ګوري دلته یو کنجرخانه جوړه کړې ده چې نشترحال نوم یې ایښی دی پرون یو هلک راته یو تصویر راوړو په پېښور کې لګېدلی دی چې زه اوس په منبر هغه الفاظ نشم ویلی چې هغه تصویر په کوم شکل کې دی عوام په دیوالونو لګېدلی دی ستا ټول ملک دې وخت کې د ډمتوب ډیوټي دی ټول ملک آئنده نسل چې کوم دی آئنده نسل دا به مکمل دمانی دا ښځې به کمپلیټ ډمې وي ډمې فی الحال ډمې وي په دې لاره حیات آباد ته دا وخت وګورئ چې ځي دا سمې ښځې دي کوم دله چې ښځه ځان سره کړي او حیات آباد له شاپنګ له بوځي د دې دله په سک د درېیمې تبه ورکېږي که نه 45 کاله کې د پاکستانو امبرسرو میخو شاپنګونه پوره نشو 45 کاله اوس ورشي صدر روډ باندې وګورئ موټرې ولاړې دي او نرغه دی چې ښځه را روانه کړې سودا اخلي نو کور دې وران شه سودا خو یو میاشت کې سړی وي په 8 ورځې وي نو هره
ورځ دا ستا ملک دی. اوس یو بله مهرباني در باندې کېږي که خیري که څه ګړبړ به وشو نو په تاڼو کې به ښځې هم تانېدارانې ناست دي، سپایړې چې دي دا به هم ښځې کېني. شاه منصور مولانا صاحب د خدای بخښي هغه به دا ټکي ډېر کولو چې خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره. یو سړي ما نه پوښتنه وکړه چې دا ښځې به د شپې ګشتونه هم کوي مالاو ویل بیا به څه کېږي؟ ما دا تپوس رانه بیا ځان له وکړه ځان له بیا رانه وکړه مجلس کې رانه مه کوه. یو سړی ما ته راغی صدر صاحب ډډه وه طبیعت کې خراب دی. یو سړی ما ته راغی جی کېدن مې کړې ده او بالکل مې ورسره ډېر محبت دی یاره جي مرنګه بس پلار ته مې ووایه چې زه راته واده وکړي او چې ډېر زر کوي او مرمه او بجینۍ سره زما ډېر لو دی لو دا د ځینې زامن دی مینې ته لو وي لو زما ورسره لو دی ما لې ډېره ښه ده بس واده وشو هغه رونه مونه چې د انتظام کولو چې وریجې به داسې پخه وریجې نو دی ورته وایي چې وریجې په تندرو لګوئ او د 9 تاریخ کم بندوبست کې جادولی زما راځي زه د 9 تاریخ په انتظار یم وریجې په تندرو لګوئ. نکاح ما وتړلو چې ما وتړلو نکاح نو یو میاشت پس مې چې ولیدو ما څنګه حال دی ویلې بس ښه یم نو ما څنګه ښه یې ته خو ډېر ښه یې ویل خدای دې په تندرو لګ ما ویلې چل څه دی ویلې بس پرېږده یې ما ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه یې او چشمه والا ته مې که نه قسم په خدای چې هر یو نه پوښتنې کې دې سپېږمو ته راغلی د کوی په بلاګانو اورېدلي یې خدای هم چې خلاص قدر پاکستان دا د ښځو د لاسه په آسماني قهر په لپیټ کې راځي. نن ښځې دومره ازادې شوې او دومره عیاشې شوې او دومره لرې لاړې. راشئ د قرآن په دې آیاتونو عمل د مازدیګر ټیم کې په صدر روډ وګورئ یا په کوچي بازار کې وګورئ. 38 کاله د پاکستان وشو د ښځو سودا ختمه نه شوه اور سهار راوځي څه اخلي. زه کله کله دا کیسهخانې نه په دې لار داسې راځم نو داسې یو جوس روان داسې به رومال دی ایک اس طرح ایک اس طرح ایک اس طرح نو د پاسه به صاحبه دا زمونږ د غیور قوم ښځې راشي پښتانه نینګه پښتانه تاسو پیژنئ هغه به پرې راشي تا څنګه دی کپړه یې ښه نه ده تېره به شم دکاندار مخکې تېره شه مخکې هلته به بل چونډی ورته ناست وي دا څنګه ده دا هم مخکې تېره شه مخکې ما ستاسو ټولې تماشې کړې پخوا به مولیانو مسلې کولې چې کومه ښځه د خاوند اجازت نه بغیر وځي نکاح یې مات شي مالوس د چا نکاح شوی نو ماتېږي د نکاح شوی نه دی نو مات پسې ماتېده خو سبقت د وجود غواړي یو شی شوی نه دی نو ماتېږي بس دا زمونږ ملک دی دا زمونږ اوس دوی وایي چې دا ښځې به
بندیږي څنګه؟ یو منټ یو ښځه سر لاندې او خپې پاس وړندوم. که تاسو د ښځو بوی ولیدو په سړکونو زمانه دا ګیره کړه یو ته ولې راوت صدر کې आवाज وشو چې یو شی راوتی دی ښځو نه یې پوز یې وکړ هغې نوم ګوربیجو ګوربیجو په ټول صدر کې وګرځېدم دارو دپاره ښځه نه وه ایاره ښځه چې ګرځي په سپېږمۍ داسې چل کړی چې رښتیا چېرته راټوکلي سهار به صاحبه پلاني ځای کې هم ښځې د پوزه وخوړه رښتیا کېده به نه بالا ماڼۍ ته سړی راغی ویجي کابلی کې هم یو ښځې نه بېګا پوزه ووهه هغه ورځ یو افوا شوې وه تاسو ته به یاد وي چې یکتوت نه بار یو ښځه خره شوې ده اورېدلي هلکه څنګه خره شوه وی ښځه نو ما چې واورېده نو مالې یوه نه ده خره ډېرې خري لکه دا څه غول خورئ یوه ښځه خره ده کومه ښځه چې شپه ورځ بار ګرځي خره ده دا ستا ملک دی بله ورځ تاسو وکتل جنګ اخبار کې چې اوس به سړي هم بچي راوړي شرمېدلو ښځې خو بېواره لنګېدې اوس به سړي هم لنګېږي دغه وګورئ وکړئ بیا فوټو یې ورکړی دی هلک دی دا ستاسو غوندې سری دی دا ډیانه کټ سری دی او بلاربیږي هم لنګېږي به همدغه به لنګېږي دا سری دی او دومره ولا خېټه جوړه کړې بیا په خېټه لاس هم داسې ایښی کتلي دي تاسو پوه شئ تاسو ووایئ دې ملک ته د دې اشتهار ډېر ضرورت و بارود اخلاص دغه وګورئ په صوبه سرحد کې وګورئ دا پښتانه یا به مړزان لوبئ ٹھیک ده مړزان به لوبئ یا به سپي ساتلی سپي به جنګئ یا به چرګان ساتلی چرګان به جنګئ ٹھیک ده یا چیزګار شي نو تاش به کوي دا خلق یا به پچیسی کوي یا به کرمبوډونه کوي په دې بیٹکو کې وګوره چاله چې خدای بیٹکې ورکړی بیٹکې ورکړی هغې کې به ګورې کرمبوډ به پروتي په دې دوکانونو هلته زمونږ د دوايي دوکان دی هلک به راشي جی د کرمبوډ پوډر شته زه منډه کي هغه هلک نو تو بدبخت قوما او کم بخت ملکا او غرق او تبا ملکا ملک لدی اڈی دا سی جوڑی کی چاہندہ بدن اد ڈز امید سنگا کھائے آئندہ بدن توقع سنگا کھائے چھ دے بند ملک دفاعو کی چاچ پکور کے امبر سرائی میخی ساتلی دی د چاچڑم بنے فرمائش وی سیار وی او پختانو تاسو په شیخ آباد کې د اشنغر پښتانه اوسېږي نینګه پښتانه نینګه پښتانه نینګه دغه وایي که نه نینګه دغه وګوره
منګه په هغه وخت کې پښتانه یو چې سیرال لګېدلی او بلو پرنټ چلیږي او د منګه پښتنو ښځه هم ناسته وي او د منګه لوڼ هم ناستې وي او د منګه زامن هم ناست نه شرمېدلو هغه وخت کې هم پښتانه دی خو ګوره تاسو هغه وخت کې هم پښتانه یئ چې د جمعې په ورځ د پهلوانانو کشتي وي دا سنډاګان بالکل یو چرنه غوندې دوه ګوتې ټوټه په دې ځای تړلي دا سنډاګان او مینګه ورته ناستي او دا سنډاګان دغه کوي ښځه په میړه ور وغورځېږي چې میړه په ښځه ورغورځي شرمېدلو دیکھو ګوره لکه خدای ته ګوره دلته یو پیر ته زه ورغلی وم ښځې به والا راتلې نو خیر ما باندې خو چرګ مرګ چرګ مرګ هم را باندې وخوره ما ورته ویل پیر صاحب یو خبره درته کوم چې په غاړه مې پاتې نشي په 3 کاله عمر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ثابته نه ده چې پیغمبر پردی ښځې ته لاس ورکړي دا چرته نه ده ثابت تاله دې کوټې ته ښځې راننوځي ځوانې او ته والا لاس ورکې او بیا په ملایم ټپې او دمونه پې اچې ما ته وی چې امریکې لذي ښځې لندن لذي نو که فقیر لرالې نو څه چلو شو نو ما هم ورته یو داسې ناپړي ته وویله چې اوس زما نوم اوري نو درې منه کنځلې کوي وظیفه راوړئ خدای مو بخا نه ده پاتې په خاورو ماړه شئ خو نه غرمه پرېږدئ او نه ماښام پرېږدئ زمونږ ښځې ورته ده دا چې په خاورو دې موړ کې ده پسې بیا ماښام راشي نیت وتړي او خدای ته وایي چې یا الله دا زما وکیل دی وایي ښه دغه وکیل دی چې بېګا دې ورته ښځې خیرې کولې یا وظیفه راوړئ خدای مو بخا ورشه جنه بېګانه سړی چې پاتې ده ملا له ور واچوه یو ملا له چا د مستو کټوی راوړه نو ملا چې وکته خوشحال خو شو ویل جنه تاسو خو چېرې وظیفه نه ورکوئ دا نن هم د مستو کټوی څنګه راوړه ویل استاز پیشو جوټه کړې وه مور مې وی چې تویوی مه ملا له یې ملا هم داسې اناړي غوندې و هغه کټوی راواغسته په دې ځمکه یې وویشته